عزتمنو د نیلم ګل او د نادیا ګل خپلو کې جنگ جګړه په څه خبره باندې ده. راځئ مینهوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې شیر کوم. زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته در یادګي نوکاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ. پاکې او ساده ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نیلم ګل چې د مراد ښځه وه چې هغه اوس پویښې ده. مراد په خپله باندې نه ده پویښې. نیلم ګل د مراد نه خفه و. بیا ترې نه نیلم ګل په خپل کور کې بېغمه کېناسته او ورته وویلې چې ما ته طلاق راکړه ځکه چې د هغه د نیلم ګل د پاسه مراد فاطمه ګل سره نکاح وتړله چې نیلم ګل ته پته ولګېدله. نو نیلم ګل بیا د مراد نه خفه شوله. هغې نه بعد بیا نیلم ګل مراد سره نه ده میلاو شوې چې بیا دا د نادیا ګل د دې کور کې اوسېدله چې نادیا ګل ورسره بیا جنګ جګړې وکړې او ورته وویلې چې ظالمې خپل کور ته ساس کړه. نو عزتمنو نادیا ګل او نیلم ګل په دغه کې باندې یعنې ډېر څه وران شول او نیلم ګل بیا د کور نه ووتله. عزتمنو چې په دې خبره کې څومره نیلم ګل او نادیا ګل دواړه خپلو کې خویندې دي. نادیا ګل یې مشرۍ خور ده، نیلم ګل یې کشرۍ خور ده. دوی یو بل سره ډېره ښه ښایسته او ښه خوشحاله زندګي کوي. ځکه عزتمنو چې نادیا ګل د چا په کار کې کار نه لري. نیلم ګل په خپل کور کې اوسېږي او نادیا ګل په خپل کور کې اوسېږي. کله چې دوی دواړه پروګرام ته ځي نو دواړه یو ځای ځي او د یو بل نه جدا کېږي. نو عزتمنو چې د خلکو دواړه خویندو خپلو کې یو بل سره دومره مینه ده نو دوی اخر دا جنګ دوی په څه خبره باندې کوي. عزتمنو دا د سوشل میډیا یوه پروپاګانډا ده شروع ده. دغه شانتې دوی پسې خبرې او اتلې کېږي. زموږ د عزتمنو نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د ساره زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ. خوا کې او ساره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در